نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. صحیح مسلم، سنن ابی داود او مسند احمد کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا یو ارشاد نقل کړی دی، و من صلى علی واحدة صلی الله علیه 10. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې ما باندې یو ځل درود شریف وایي الله جل جلاله هغه کس باندې 10 ځله رحمتونه نازلوي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء ذات یوم والبشرى فی وجهه، و یوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړ او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک کې د خوشی او د خوشحالي اثراتو. قلنا ان لنرى البشرى في وجهك، مونږ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ستا په مخ مبارک کې نن ډیر زیات د خوشحالي اثرات دي. فقال انه اتاني الملك فقال يا محمد ان ربك يقول، وای اوس ماته حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلی و او ماته یې ویل چې اے محمد ستا رب فرمایي اما يرزيك انه لا يصلي عليك احد الا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه 10. وای اے نبی ته په دې خبره نه خوشحالیږي چې ستا په امت کې یو امتی په تا باندې یو ځل درود شریف وایي، زه الله جل جلاله په هغه کس باندې 10 ځله رحمتونه نازلوم. او ته په دې خبره نه خوشحالیږي چې ستا په امت کې یو امتی په تا باندې یو ځل سلام وایي، نو زه په هغه کس باندې 10 ځله سلامتیا نازلوم. نو د حضور علیه الصلوۃ والسلام دی وجنه په مونږ باندې الله جل جلاله 10 رحمتونه را نازلوي او 10 ځله سلامتیا را نازلوي. لکه څنګه دا یو مشهور حدیث تاسو اوریدلی ده په سنن ابی داود کې حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه دا یو ارشاد نقل کوي، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامه. وای څوک چې قرآن کریم وایي په هغه باندې عمل وکي، الله جل جلاله د مور پلار ته یو داسې تاج ور په سر کې ضوءه احسن من ضوء الشمس، چې د هغې رڼا به د لمر د سترګې د رڼا نه هم تیزه وي. فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا. وای دا خو الله جل جلاله د دې بچی د وجنه د هغې مور پلار ته یو داسې اعزاز او یو تاج ور په سر کې، نو تاسو به د هغې بچی باره کې څه خیال وي چې د هغې به څومره لوی مقام او زیاته درجه وي. داسې الله جل جلاله د حضور علیه الصلوۃ والسلام د وجنه په مونږ باندې 10 وارې رحمتونه را نازلوي. نو بیا مونږ تاسو دا اندازه لګولی شو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم به څومره لویه او اوچته مقام او مرتبه به وي چې د حضور علیه الصلوۃ والسلام د وجنه په مونږ باندې هم الله جل جلاله 10 وارې رحمتونه او سلامتیا را نازلوي. الله جل جلاله د مونږ تاسو ته د نبی علیه الصلوۃ والسلام شفاعت را نصیب کی. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى. لا اله الا الله لا اله